دا داسې شی دی دا غصه او کینه مونږ او تاسو ورته وایو چې تاسو په خارج کې یعنی بهر دنیا کې تاسو وګورئ تاسو هم دا اورئ مونږ هم دا اورو په میډیا باندې هم راځي او په اخبار کې هم راځي چې کومه زمونږ او ستاسو ناستې پاستې مجلسونه دي په هغې کې هم اورو نن یې دلته 2 کسان قتل کړه نن یې هلته 3 کسان قتل کړه نن رور په رور باندې فایرنګ وکړه نن چې دی خاوند ښځې له طلاق ورکړه زمونږ او تاسو په دغه معاشره کې چې څومره تباهکارۍ دي او څومره فسادونه دي او څومره نقصانونه دي د هغې سر او د هغې وجه او سبب د انسان غصه او کینه ده که زمونږ او په تاسو کې لږ غوندې ضبط وی لږ غوندې برداشت وی او دا هم زه په دې نیت باندې کومه چې ستاسو او زمونږ دا معاشره لږه سمه شي لږې دا خبرې واوري او په عمل کې یې راولي تاسو په خدای کې نو کړئ دا لفظ د غصې او د کینې دا ښکاري ډېر مختصر خو که زما او ستا په خپلو اخلاقو کې صرف اور صرف دغه یو ټکی راوسته چې ما او تا غصه پرېښوده یا هم په ځان کې د غصې ضبط او برداشت پیدا که تاسو په خدای باندې باور وکئ چې زما او ستا معاشرې نه به 90% تباهکارۍ او فساد الله جل جلاله ختم کړ هر یو څیز او بیا نوم را پورې انخطا دی د پښتون اخر کې بیا یو پیغام زه در کومله چې زه پښتون یم نو چې پښتون یې غصه به خامخا کړې دین تا منع کوي اسلام تا منع کوي الله جل جلاله تا منع کوي رسول الله مبارک ستا منع کوي نن دا فسادونه او تباهکارۍ وګوره چې چرته ورانای دی چرته اختلاف دی چرته قتل دی چرته معاملاتو کې زما او ستا ګډوډي ده چرته رور نه خفه دی زوی پلار نه خفه دی د طلاق شرح او فیصدي وګورئ چې نن سبا زما او ستا په معاشره کې کوم حد ته رسېدلې ده که طلاق دی او بیا وروستو را رواني چې زه په غصه کې ومه زه په ځان باندې نه یم پوی اوس داسې یو صورت راله برابر که چې دا کور والا واپس ما کور والا شي طلاق خو د خولې نه دا خو د ټوپک نه وتلې ګولۍ ده دا خو بیا واپس نه راځي بیا خو هغسې حالات نه جوړېږي دا ټولې وجې که څوک چا نه خفه دی که څوک چا سره مړی ژوندی نه کوي ټولو وجه سبب لویه ذریعه زما او ستا جذبات او غصه ده په دغه یو شي باندې کنټرول راولئ او دا حدیث واورئ قتل او قتال به نه زما او ستا معاملاتو کې به اختلاف او ګډوډ نه زما او ستا په کورونو کې زنانو سره منکوحې چې څومره دي هغې سره به هم ډېر ښه وخت تېرېږي بچو سره به هم ښه وخت تېرېږي رونو سره به هم ښه وخت تېرېږي په معاشره کې به هم ښه وخت تېرېږي په اجرا او په بیټک کې به زما او ستا ښه وخت تېرېږي اتفاق به یو څیز فساد تباهکاري نقصان تاسو ته ما ووي چې 90% د ستا د زندګۍ نه الله جل جلاله دا هر څه ختموي بس یو شی ته وکړه چې لږ په غصه باندې کنټرول راوله لږ د غصې او د کینې ضبط ځان کې پیدا کړ او عجیبه خبره ده زما دا خبرې ټولې په غور باندې واورئ ما ورته وایو چې زه غلطه خبره نشم برداشت کولی نو صاحبانو عجیبه خبره ده خلق برداشت کوي غلطه خبره روغه خبره
برابر خبره سم خبره سیده خبره اخلاق والا خبره باغه باندې خو انسان له غوسه نه ورزي ته به برداشت کی غلطه خبره برداشت کیږي سم خبره نه هغه آلریډي زما او ستا په طبیعت باندې برابرې زما او ستا باندې هغه خلګي ما او تا وایو چې زه غلطه خبره نشم برداشت کولای حالان کې انسان دنیا کې پیدا دی لپاره دی چې اب غلطه خبره برداشت کی هغه به کنزل برداشت کی هغه ته چې سخت خبره وشي طبیعت په خلاف باندې دا به برداشت کی دا شریعت ته حکم دی رسول الله مبارک د دې خبرې فضائل بیان کړی دي رب لا یزال یا فضائل بیان کړی دي نو چې زما او ستا په معاشره کې بیا د غصې د وجه نه کومې تباکارۍ او فساد او نقصانات ستا په کور کې زما په کور کې زما او ستا کور کلی کې والله هغه یو فساد او ورانۍ به هم نه او زما او ستا په معاشره کې به هر طرف نه خوشحالۍ او اتفاق اتحادي بس دغه یو شی زما او ستا وپېژنو او د دې فضایل وپېژنو